دغه کامله مجموعه د اخلاقو دا الله تعالی نبی پاک صلی الله علیه وسلم ته ورکړی و او دا ثابته او ظاهره خبره ده چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم کم د اخلاقو په حواله سره هغه کم کار کړو او کم دوستان او کم صحابه کرام تیار کړیو نو داغیو په شانته داغیو مثل داغیو مقابله تر قیامت پورې به سوګونه کیو نه چا کړی داسي مهنت او داسي کار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د اخلاق په حواله سره کړو زما محترم و عزیزانو نبی پاک صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمائی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق جزا اللہ تعالی دنیا تر علی گلے ما نو د خوی خودلو او د اخلاقو د خودلو د پارزه الله تعالی دنیا تر علی گلے او دا غي مثال تاسو تمام مخ کې پیش کچرته یو انسان دغه اخلاق پزان کی راولی او دغه اخلاق افناو کی نو دا انسان تر قیامت پورې کامیاب کده د چامخې ته خبره کوي نو هغه مخامخ مخاطب چې څوک دی هغه به د خیال ساتي د قدر به کوي په شیشه به څوک په د پسې خبرې نه کوي او چې اخلاق د چا بهتر وي اخلاق د چا خوي نو الله تعالی هغه ته بیا د رحمت په نظر باندې ګوري محترم و عزیزانو د نبی صلی الله علیه وسلم د اخلاقو د تأثر د وجنا د اخلاقو د متاثر کېدو د وجنا څومره خلق چې براتل مجلس په لګیدلو صحابه کرام به تشریف فرماو نبی پاک صلی الله علیه وسلم به تشریف فرماو کله چې بداسي بهر یو انسان راغې هغه چې بکیناست صحابه کرام فرمای چې څوک بناشنا دا سراغه هغه ته بدا پته نه لګي چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم په دې مجلس کې کوم یو دی امتیازی شان او یو ځان بیداسي ممتاز اگر چې هغه د ټولي دنیا د ممتازونه ممتاز ترین شخصیت وو خو لیکن هغه بزان داسې نه غن کله چې به هم داسې سوګرالو په مجلس کې بکی ناست یو طرف ته به قاتل بل طرف ته به قتل هغه ته بدا پته نه لګیدا چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې مجلس کې کوم یو دی چې لګ بکی ناس او سوالات او جوابات به شروع شو نو هغه ته پته ولګید چې دا خو نبی پاک صلی الله علیه وسلم او د اخلاق په ذریعہ سره کافران براتل او دړادړ به هغه مسلمانان کېدل د خو خوې د وجې د اخلاقو د وجې تاسو ته یو خبره ذکر کما ګورې په دې بیانونو په اوریدو باندې په غم خادي کې مونږ تقریرونه کوو په جمعات د منبر نه مونږ تقریرونه کوو د یو ځای کې کم ځای کې غنه جوړیږي راځه او بس تقریر کوا د دې مطلب دا نه دی چیرې تاسو تقریر واورید او کم مقرر چې هغه تقریر وکړو بیان وکړو او داغي مری خپل وسوا او تاسو چې کم دی داغي نه مزه حاصل کړو حکمي خبري اورېدې په غزه پاتې شو بیا بهر لاړو بیا سره نه د دې فائدہ او مقصد به حل حاصلېږي
چې کله یو انسان لس خبرې دی یو مقرر وکي خو چې د هغې نه یو انسان په خپل ذهن کې په خپلو دماغو کې په خپله زندګۍ کې یو خبره راوسته چا دغه تقریر چې کوم دی دا ضایع نه شي دا تقریر چې کوم دی دا بیکاره لا نه نو کله چې هم تاسو ته تقریر کیږي کله چې هم تاسو ته بیان کیږي واعظ او نصیحت کیږي کم از کم یو خبره داسې ګڼئ چې د هغه په ځان کې په خپل زندګۍ کې د خپلو بچو په زندګۍ کې د خپل کور والاو د زنانو او د خپلو مشرانو د هغې په زندګۍ کې د راوستلو کوشش کوئ محترمو عزیزانو نبی پاک صلی الله علیه وسلم په داسې او انداز سره هغې خپله زندګي تېره کړې وه چې چا به ورته کتل چا به ورسه لاس میلاوهل راتلل به لږ ساعت به ورسه کېناسته نو هغه به داسې تأثر واغسته داسې به متاثره شو په هغه وخت په اسلام قبول کو اسلام به راوړ کله چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم د مکی مکرمه نه مدینه منوره ته هجرت کاو نو په دغه وخت کې مکه مکرمه دا د نبی پاک صلی الله علیه وسلم خپل یو خارو په دغه کې پیدا شوی و پاغې کې اوسېده خپل زندگی پاغې کې تیروله خو کله چې جبر او ظلم شروع شو نو مجبورن هغه هجرت اختیارولو او بیا مکه مکرمه او بیا بیت الله شریف هغه پرې خودل خو ډیر زیات ګرانه خبره وه دی راغللو بیت الله شریف ته ودرېد په هغه وخت کې به چابي عثمان ابن طلحه د هغه سره به د بیت الله شریف چابي ورسره وه وی چابي د چا سره را چابي راوړئ او زه ورځم بیا څه پته لګي که زه بیا راځم مکې مکرمې ته او که نه راځم هغه چې کله عثمان راغی عثمان ته ارشاد فرمایه دا چابي مال راکړه چې زه کولاو کما او زه دننه ورشم مونځ وکما بیا دعا وغواړم بیا زما څه پته لګي چې بیا راځم او که نه عثمان د هغې نه انکار وکړ ځکه چې مسلمان نه و غیر مسلم و په هغه وخت نبی پاک صلی الله علیه وسلم ته ارشاد فرمایه چې ګوره قلار شه چابي راکړه داسې وخت په بیا راشي چې دغه چابي به زما په لاس کې را سره او ته به راته داسې ګوري وی دومره غټې خبرې او دومره غټې دعوې چې کوم دی دا مه کوه ځکه چې ستا خو د خپل ښار نه چې کوم دی تا خلک اوباسي نو ته دومره غټې دعوې ولې بیا کې چابي ورته ورنکړه به هر حال نبی پاک صلی الله علیه وسلم چې کله هجرت وکړه بیا څه وخت بعد چې کله فتح مکه وشوله راغی نبی پاک صلی الله علیه وسلم بوتانې د بیت الله شریف د خوا او شا نه جارو کړل صفایي وشوله ټول خلک راجمع دی اعلان یې وکړ چې چابي د چا سره ورسره ده دغه وخت کې دا عثمان چې کوم دی دا مسلمان شوی نه دی چابي وی د چا سره ورسره ده اعلان وشو عثمان یریږي او راغی نبی پاک صلی الله علیه وسلم ته مخامخ شو نبی پاک صلی الله علیه وسلم ته ارشاد فرمایي عثمان ته تماویل نو چې داسې وخت پر راځي چې دا چابي به زما لاس لراځي او ته براته بیا داسې ګوري چابي راکړه چابي تی واغسته دروازه کولاو شو دنه 2 رکعات نفل وکړو بیا دعا وغوښته د خپل امت لپاره زما استاد لپاره چې کله بهر راووت نو عثمان بهر ولاړ دی نبی پاک صلی الله علیه وسلم ته ارشاد فرمایا چې عثمانه ما ته د خپل رب د طرف نه حکم دی چې دا چابي دا امانت ته او زه به تا ته دا واپس در کوم او دا چابي چې کومه دا ته واپس واخله د عثمان په سترګو کې اوښ کې رالی او په جړا شو وی ګوره داسې مهربان او داسې مشفق نبی دی چې زه یو کافر یم دې زمانه یریږي نه غلبه زما نشته دی زما ملګری نشته دی خو لیکن بیا هم
نبی پاک صلی الله علیه وسلم هغه ته چابي ورکړه او دی ورته وفرمایل چې دا چابي به ستا سره تر قیامته پورې در سره وي. مطلب دا چې ستا په اولاد کې ستا په نسل کې به دا چابي تر قیامته پورې چې کوم دی دا چلیږي او ستا سره. په هغه وخت کې دغه عثمان دا چغه وواله بې اختیاره چې د مکې دا ښار بیت الله شریف څومره خلک چې راجمع دی نبی پاک صلی الله علیه وسلم دا دې په ما باندې ګواه وشي د نبی پاک صلی الله علیه وسلم په لاس کې لاس ورکو او اسلام قبول کړ او هغه اسلام راوړ. دا د څه د وجې؟ دا د خو اخلاقو د وجې. اخلاق چې د چا خو د دې خبرو کولو څه مطلب دی؟ د دې مطلب دا دی چې ما او تا په ځان کې ښه اخلاق راولو، ښه خوی راولو، د خپلو بچو د خپلو کور والاو چې دی د هغې اخلاق مونږ برابر. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه ما تپوس وکړه، پوښتنه مې ته وکړه چې اے د الله رسوله ستا په زندګۍ کې به تا باندې کومه ورځ زیاته سخته راغله او تکلیف او درد په کومه ورځ باندې برداشت کړی؟ نبی پاک صلی الله علیه وسلم درود شریف وایي د جمعې ورځ ده او ډیر ثواب. نبی پاک صلی الله علیه وسلم ته ارشاد فرمایي کله چې زه د طائف خلکو ته لاړم اول ته مې دریو سردارانو ته دعوت تبلیغ ورکړ او هغې ته مې د اسلام دعوت ورکړ، د الله تعالی د وحدانیت دعوت مې ورکړ. نو هغه دعوت او هغه تبلیغ هغه چې دی نو هغه یې ټکراو کړه او زما خبره ونه منلم او بیا یې داسې چل وکړو چې خپلو ماشومانو ته خپلو غلامانو ته خپلو بچو ته په لاس کې کاڼي ورکړه چې دا واخلې او دغه مجنون دی. پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ارشاد دغه مجنون دی او دا چې کم دی دا اوس غلوي د دې ځای نه ویلې گئی. نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په ما باندې داسې کاڼي ولګېده چې زما د وجود نوینه وبیده او ما ته دا پته نه لګېدله چې زه چرته راغلی ما او د کم ځای نه روان یم او کم ځای ته ځم. داسې بېهوشه شوم، دومره زه هغې ما ته تکلیف راکړ او هغې زه وویشتلم. د هغې نه بعد چې کوم دی په دغه وخت کې جبریل امین راغی. جبریل امین ما ته فرمایي چې د الله رسوله زما سره یو فرشته راغلی ده او دا فرشتي نوم چې دی هغه ملک الجبال دی. ملک الجبال ورته ویلی کېږي او دا الله تعالی رالیږلې ده چې زما په پیغمبر باندې د خلکو ډېر زیات ظلم او ستم وکړ او که زما د دې پیغمبر خوښی نو دې فرشتې ته د حکم وکړي چې دا فرشته دغه ملک الجبال دا د دې غرونو او د دې پهاړي علاقو د دې بادشاهت د دې فرشتې سره ورسره وي چې دې فرشتې ته حکم وکړي چې دا فرشته لاړه شي او ستاسو دا کم خلک تا باندې چې کم ظلمونه شوي دي په تا باندې چې دا ماشومان در پسې کړي په دې باندې دا غرونه اوچت کړي او د دې په دې سرونو باندې کړي. وینا داسې به نه کوئ، اجازت ته زه نه ورکوم. که چېرته دیو زما خبره ونه منله، دیو زما خبره زما دعوت تبلیغ قبول نه کړ، د دیو بچی به راپاشي. په دې کې به داسې خلک وي چې هغه به راشي او هغه به اسلام قبول کړي او د اسلام جنډه به په لاس کې اوچته کړي او د اسلام دغه کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله دا به ووایي او هغه به اسلام قبول کړي او اسلام ته به د دینه تقویت میلاو شي. که چېرته دا بل څوک وی داسې ظلمونه پې شوی، وینې ته پیدل وی، غاښونه شهیدان شوی، پڼې د وینو نه ډکې شوی، ظلم او ستم پې شوی وی، ځغلولی شوی وی او مجنون ورته ویلی شوی وی، لیونی ورته ویلی شوی وی. تاسو سوچ وکئ چې هغه ته داسې فرشته بیا راغلی وی او داسې حکم یې ورته کړی وی چې ته صرف حکم وکړه چې دغه غرونه چې دی دا زه دیو په دې سرونو باندې کېدم. نو که دا بل څوک وی نو هغه به ورته ویل وی چې غرونه څه کوې چې اسمان پرې راوغورځو. خو دا د
نبی پاک صلی الله علیه وسلم اخلاق د دغه اخلاقونه داسې خلق هغه متاثر شو چې هغه غټ غټ د کفارو د منافقینو سردارانو خو د اخلاقونو به متاثر کېدل او دړادړ به هغه په اسلام کې داخلېدل د اسلام د داخلېدلو سبب به د هغې اخلاق ګرځېدل تاسو ته مخکې ما دا خبره وکړه چې اخلاق د انسان پہچان دی اخلاق د انسان هغه اصلیت معلوموي اخلاق د انسان حقیقت معلوموي کله چې د مکیو سربراو د جماعت د مشرکینو هغه عمره طرف ته را روان د نوم نه خو هغه ډېر زیات مشهور صحابه کرامو د هغې نوم واورېد د صحابه کرامو ونیو نبی پاک صلی الله علیه وسلم ته راوست چې د الله رسول د هغه سربراه دی د قوم د مشرکانو او موږ نیولې دی نبی پاک صلی الله علیه وسلم مو ته ارشاد فرمایي چې راولئ او د مسجد په دې ستنه پورې دا وتړئ د مسجد په ستنه پورې تړل مطلب دا چې دی به دلته د مسجد په دې ستنه پورې موږ وتړو نو دا به زمونږ مونځ زمینی دا به زمونږ اخلاق هم ویني مونږ چې کم مجلس لګو په مسجد کې هغه به هم ویني دی نه به دا تأثر اخلي او دا به مسلمان شي بهر حال هغه راوسو د مسجد په هغه ستنه پورې وتړو په سبا باندې نبی پاک صلی الله علیه وسلم مسجد ته تشریف راوړ وی څنګه چللې پزله کې د څه خبره ده چې څنګه چل تاسو وکړئ هغه ته وی چې د الله رسوله درې خبرې دي اولنۍ خبره خدا ده زه د مکی د یو غټ جماعت سربراه ما او کته ما مړ کې دلته نو ها یو خبره دا ده چې ستانوم به ډېر غټ وشي په دې باندې چیرې ها نبی پاک صلی الله علیه وسلم داسې یو غټ سربراه چې کوم دی هغه یې مړ کاو خو د دې سره دا خبره هم ده چې زما قوم چې کوم دی هغه ډېر زیات ناکاره دی هسې نه چې بیا دنه بدله واخلي او دویمه خبره دا ده چې څومره پیسې دې پکار وي بس ووایه صرف خوله کولاو که زه رابطه وکړم هغې تر خپل قوم سره چې کوم دی زه به په څه ذریعه سره رابطه وکړم هغې به چې څومره پیسې ویلی شي هغه پیسې به راوړي او ما به پرېږدي او درېیمه خبره دا ده چې بس خپل رحم رامندې وکړه او داسې مې پرېږده زه به ستا او زما قوم دا به تر قیامته پورې چې دی نو هغه شکرګزار یو مونږ په دې دریو خبرو کې چې کومه ستا خوښی هغې ته زه تیار یم نبی پاک صلی الله علیه وسلم خاموشه شو یو ورځ تېره شوه په بله ورځ باندې بیا نبی پاک صلی الله علیه وسلم مسجد ته تشریف راوړ بیا ورته ووی چې څنګه حال احوال دی څه وی چې حق درې خبرې دي په درېیمه ورځ باندې بیا نبی پاک صلی الله علیه وسلم ورته ارشاد فرمایي څنګه چللی وی ها حق درې خبرې دي چې کومه خبرې ما تاسو ته په اوله ورځ باندې کړې وي نبی پاک صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته ارشاد فرمایا چې دا سربراه چې د کوم قوم دی دا پرېږدی او معافي کوي په درېیمه ورځ باندې هغه پرېښوده هغه ته هم عجیبه شانتې ولګېده صحابه کرام هم حیران دي چېرې دومره غټ سربراه دی د مشرکینو نبی پاک صلی الله علیه وسلم داسې بې حسابه بې کتابه پرېښوده بهر ته لاړ دا مسجد مخې ته داسې یو غټ تالاب و د اوبو په هغې کې ولامبل کپړې مپړې او ځان برابر کړ نبی پاک صلی الله علیه وسلم په مسجد کې تشریف فرما دی راغې مخې ته اوسه کېناسته او وی ورته چې دا الله رسوله دا مسجد دی نن ګواه وشي او دا صحابه کرام دی نن ګواه وشي په دې خبره باندې چې ستا د اخلاقو نه زه متاثره شوم او لاس د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په لاس کې ورک او په هغه وخت باندې هغه اسلام قبول سبحان الله دا د څه د وجې دا د نبی پاک صلی الله علیه وسلم د اخلاقو او د هغې د ښه خوی د وجې نن خو مونږ هر یو چې کوم دی چې خبره کوو نو مونږ وایو عاشق رسول
ز عاشق رسول ما د جمعات نه چې کوم دی هغه مونږه پردې پیزار پټو او وایو عاشق رسول د جمعات نه چې کوم دی پنکا پټو ما او عاشق رسول د جمعات نه چې کوم دی هغه لوټه پټو ما او عاشق رسول دغه اخلاق مونږ ته نبی پاک صلی الله علیه وسلم کولیو چې کوم اخلاق په احادیثو کې چې کوم اخلاق مونږ ته نبی پاک صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو په ذریعہ سره د احادیثو په ذریعہ سره د قران مجید په ذریعہ سره مونږ ته کوم را رسیدلی دي مونږ لا غاپ ناوال پکار دي او محترمو تاسو ته مخکې ما دا خبره ذکر کړله چې کوم انسان هغه خپل اخلاق برابر کی کوم انسان هغه خپل اخلاق او خپل خوی برابر کی د انسان ته چې هغه الله تعالی بیا د رحمت په نظر باندې ګوري